حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی چې کله د یو مسلمان بچي مړ شي او فرشتي ته روح واخلي او دا فرشتي دا روح اسمانونو ته اوسي نو الله تبارک وتعالى د دې فرشتونو تفوس کوي وی اخذتم ولد عبدي تاسو زما د بنده بچی نه روح واغستو داغه نه داغه بچي قبض کو زما د بنده نه تاسو بچي واغستو فرشتي ورته الله او مونږ دا استاد د بنده نس بچي واغزه چې ستا حکم وو بیا ورته الله تبارک وتعالى فرمایي اخذتم ثمرة فؤاده تاسو زما د بنده د زړه می وو شو کوله زګه بچي چې د زړه می و ده د زړه می و ده نو تاسو زما د بنده د زړه می ورو شو کوله فرشتي ورته او الله مونږ ستاسو د بنده د زړه می وو شو کوله زکه ستا حکم وو بیا ورته الله تبارک وتعالى فرمایي زما بنده سوي تاسو چې داغه د بچی نه روح واغستو داغه نه خو داغه د زړه می ورو شو کوله په دغه ټایم کې زما بنده سو ویلو فرشتي ورته وی حمدک واسترجع الله ستا حمد بیان کو واسترجع انا لله وانا الیه راجعون الله تبارک وتعالى فرمایي سره د خپل علم چې الله تفته د بیا د فرشتونو تفوس کوي ښا تاسو داغه د زړه می وشو کوله تاسو داغه نه داغه بچي غستو په دغه ټایم کې ما زما حمد وي په دغه ټایم کې هغه ان لله و الا صبر کو فرشتي ته او الله ستا حمد بیانو الله تبارک وتعالى فرشتو ته فرمایي ویلاړ شو په جنت کې یو محل او یو بنگله جوړ کړي یو محل جوړ کړي او یو بنگله جوړ کړي او په دې گیټ او په دې ورته ولي کوي بیت الحمد وسموه بیت الحمد هغه وسموه بیت الحمد هغه لنوم بیت الحمد کې دی دغه بنگلې له دغه کور لره بیت الحمد نوم کې دی دا د هغه چا بنگله ده چې ما د هغه نه بچي واغسته هغه بیا هم زما حمد وي دا دغه چا کور ده دغه چا بنگله ده الله نو په هر ټایم کې به د الله حمد بیانوي د الله شکر به ادا کوي علماء یو واقع لیکلي ده او یو عالم او یو مولوي صاحب دغه زوی وفات شو بچي وفات شو دی په بچي باندې ډیر زیات مې نو هر څه په خپل بچي باندې مې نو چې کله بچي وفات شو دی په هغه پسې ډیر غم جنو ډیر زیات پسې خپاو د درس او تدریس پرې خو د بیانونه پرې خو د سبقونه ویلې پرې خو د ځان له یو کوټه پای کې بناست او جړل به خلک پریشان شو چیرې مولوی صاحب خو د دین کاروم پرې خو د بچي پسې اوس د کوټې نه روزینه او د چا سره میلاویږي نه خلکو په ډیر وس وکړو خو د مولوی صاحب زړه ته اطمینان نه راته یو زنانه او خيار زنانه وه هغه ویل تاسو ما دی مولوی صاحب خواله لګ ورفریدای زه د سره یو خبرې کول غواړم بس مولوی صاحب نه اجازه ته شو یو زنانه د ستاسو د ملاقات خواهش لري راتلی شي را دي شي دا زنانه لاړه وی مولانا صاحب یو مسله د داغه تپوس تر نکومه یوکه څه مسله ده زنانه ورته ویل وی زما یو گاونډي و نو زمون خادي او ما د هغه نه سوالي کاله واغستو یو خادي واغې لتم د ځانو د عادت دی یو بل کاری ورواچي نو زه خادي لتم د هغه نه سوالي کاله واغستو والي وی یا ارسو د سرو مہر هغه میته واغستو خو د یو ورځ د ورځ د پاره میته واغستو ان خادي په کې ما تیر کړلا بیا هغه زنانم سونه ویل او مام سونه ویل کاله زما سره پاتې شو ها وخت تیریدو کلونه پکې تیر شو کاله ما کلونه استعمال کو چې په کلونه مې استعمال کو اوس را پسې هغه زنانه سوال جواب کړی چې زما کاله ما ته حواله کا خو زما د کاری نو څه نه کیږي زه ولې نه ورکوم زه دې نه کیږي زه کوم وخت ما استعمال کړی دی نه مولانا ورته وسه شوی عجیبه خزایلو هغه درل کاله درکړو د ورځې د پاره او هغه سونه ته په کلونو باندې استعمال کو دومره وخت استعمال کو او اوس چې درنه غواړي دا هغه شکر نه ادا کړي مټکر پېښ ورکای نه وسو دا ته عجیبه خزایله ته هغه کاله ورکا او شکر ادا کړي د ورځې من اگست او سوالي او تر سره په کلونو پاتې کو هغه زنانه ورته وی مولانا صاحب الله دې ستا په حال باندې رحم وکړي چې دا مسله ما ته بیانې په دې مسله اول په خپل سوچو کا په دې په خپل سوچو کا دا بچي چې الله تعالی درکړو ستاسو په قدرت او په طاقت کې دی ورزم نو دا کو نه الله سبحانه واغسته شو دا بچي خو هغه بچي در الله دومره وخت درکو چې وس الله خپل امانت واغستنو ته پسې خپای مسلې دې پر خو په ګډ کې ناشته نو دا مسله خو ما ته بیانې چې دا خزه شکریا ادا کا نو ته الله شکر ولې نه ادا کوي چې بچي نه واپس واغستو دا خو الله امانت او الله خپل امانت واغستو او د مولانا صاحب سره خلاص شو چې خزه خو ډیر زخه پوه کړم مسله غي ته بیانوم په خپل په عمل نشته دي نو مولانا صاحب د هغه ځنه توبه وست او وروه خپل درس او تدریس دوباره شروع مقصد می داو چې غم برازي مصیبت برازي خدا الله شکر به په هر حالت کې ادا کوي الله شکر به ادا کوي